حالات و اظهار فرمایی اعوذ راتون مخکې خوږو عزتمندو زه دا یو اعلان کول غواړم چې نن د دغه اجتماع دوه نشستونه دي. اولنی نشست شروع شوې ده او دغه نشست به ټیک په 2 بجې باندې ختمیږي او د دې نه بعد 2 بجې به بیا مرکزي قیادت دا به دغه سټیج ته تشریف راوړي. نو خوږو عزتمندو د دغه اولنی نشست د دې باقاعده صدارت دا به عوامي نیشنل پارټي صوبایي جنرل سیکرټري سردار حسین بابک صاحب کوي انشاءالله او د دې نشست په اختتام کې او د دویم نشست باقاعده شروع د هغې باقاعده صدارت دا قائد ملت اسلامیه قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب فرمایي انشاءالله العزیز. او زه دعوت خطاب ورکوم جناب مختار خان لالا سابقہ MP سیکرٹری عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختونخوا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. منگا و تاسو سره په سټیج د PDM ناس ډیرو عزتمندو مشرانو او منگ ته مخامخ پنډال کې د PDM ډیرو عزتمندو مشرانو او کشرانو امزول ورونو داسې ده چې د دین وړاندې عطاء الحق صاحب چې کومه خبره وکړه بنیادي خبره دا ده چې دا زمونږ او ستاسو خوره ده او زمونږ او ستاسو وطن دی. زمونږ او ستاسو مشرانو د دې وطن دپاره او د دې خورې دپاره ډېرې بې بها قربانۍ ورکړي دي ډېر اذیتونه او ډېرې بېعزتۍ برداشت کړي دي. ځکه زه دا وایم چې نن داسې خلک چې هغه ټول عمر په بار باندې پاتې شوي او لکه د انګریزانو وخت یې تیر کړي هغه خلک راځي او د سلیکټډ په شکل کې زمونږ او ستاسو په دې خوره باندې حکومتونه کوي. رونو داسې ده چې څنګه عطاء الحق صاحب خبره وکړه موږ او تاسو ټول سره خپلو کې رونه یو عزیزان یو او د یو بل د مینې او د محبت چې دی نو دا طلبګار یو. زمونږ او ستاسو دا اطمینان په دې خوره باندې آباد د هغې بېوسه د هغه خپیبل خپې او د هغې سرتور سر ولس د هغې د آبادۍ د خوشحالۍ او د سوکالۍ دپاره زمونږ او ستاسو دا اجتماع ده. رونو داسې ده چې دا تحریک زمونږ او ستاسو څنګه چې مشران لګیا دي محنت کوي موږ او تاسو د کشرانو په شکل کې به انشاءالله دغه محنت جاری ساتو. اوس څنګه چې ما خبره وکړه په زرګونو خلک بلکې په لکونو خلک د جلوسونو په شکل کې را روان دي او دې حکومت ورته رکاوټونه جوړ کړي دي. هغه خلک به هم انشاءالله را رسي. دا زمونږ لومړنی سیشن دی. دویم سیشن کې به زمونږ او ستاسو هغه مرکزي مشران راځي هغوی به تفصیلا او د دې ملک د وخت د حالاتو باندې سیاسي خبرې کوي. په موږ او په تاسو دا فرض جوړیږي چې موږ او تاسو هغه خبرې واورو او انشاءالله په هغې باندې به عمل کوو. داسې ده زړونو زما مرۍ خرابه ده کني خبرې ډېرې زیاتې دي او زه ستاسو نه په دې یو شعر باندې اجازت غواړم او هغې خلکو ته وایم چې ته د شیشو په محل ساز کې شماره ته د شیشو په محل ساز کې شماره زه د جونګړې څڅېدو ته ګورم او ستا د نصیب چې محلونه پکې اوسه مدام زما جونګړې ته دوا کوه چې ورانه نه شي. ډېره مهرباني ډېره شکریه.